गेट के सामने उधर मैं खड़ा था, उसने बोला था बस वापसी करो, बॉर्डर बंद हो गई। माल वाला को फोन करते तो वो बोलते मत आ जाओ, उधर खड़ा हो जाओ, हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा साथ जगह नहीं है, واپس गाड़ी इधर मत लेकर आओ. زمونږ دلته انلسۍ ته پیسې ورکړي، ګیټ پاسونه هم شوي دي. اوس چې واپس تاویږو د 50,000 روپو ډیزل وي یا نه جانه، دا ټول 1,00,000 1.5 لک روپۍ زموږ مصرف کېږي. اوس نه تاوېدلی شو، نه موږ سره خرچې پاتې دي، بیخي هریان دریان یو. 20 दिन हो गए कि इधर खड़ा है, वो कोई तपोस भी नहीं करेगा कि ये तुम क्या करता है क्या नहीं करता है. افغانستان د سیټ نم 3.5 زره ګاډي ولاړ دي، هلته په نوبت د همدې دپاره ولاړ دي. حمزه بابا سټاپ کې هلته هم ډېر زیات ګاډي ولاړ دي، 12-1300 ګاډي دلته ولاړ دي. آپ 20 روز سے ادھر ہیں، اس دوران فائرنگ بھی ہوتی رہی ہے، تو کیا آپ کی گاڑیوں کو یا کسی چیز کو نقصان پہنچا نہیں؟ آپ سیف سائڈ پہ ہیں؟ नहीं जख्मी नहीं है, वो गाड़ी को थोड़ा सी नुकसान है. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. ناظرین، پاک افغان تورخم بارڈر کی بندش کو آج 21 روز ہونے کو ہیں. اس بارڈر کی بندش سے دونوں جانب کی عوام کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے. اس کے علاوہ وہ ٹرانسپورٹر جو مختلف شہروں سے اشیاء اپنی گاڑیوں میں لے کر افغانستان سپلائی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ بھی بارڈر بندش سے شدید مشکلات کا شکار ہیں. ان کو کن مسائل کا سامنا ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں. جی، اپنا نام بتائیں اور یہ بتائیں آپ کس شہر سے گاڑی لے کر آئے ہیں اور آپ کتنے دن آپ کو ادھر ہو گئے ہیں؟ ہمارا نام عمر ہے، ہم کراچی سے آئے، ہمارا ادھر 22 دن ہو گیا. 21 تاریخ پہ ہم ادھر آیا، گیٹ بند ہو گئے، پیرنگ کرتے ہیں اپنے دونوں کے ساتھ، اور ہم کھڑا ہے ادھر. روزہ بھی ہے، تقریباً شام کو بھی کچھ نہ کچھ ہم پکاتے ہیں، خرچہ ہوتا ہے، گاڑی کا وزن بہت زیادہ ہے، گاڑی بھی ٹھہر کا خراب ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے. مال والا کو فون کرتے تو وہ بولتے مت آ جاؤ، ادھر کھڑا ہو جاؤ، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہمارا ساتھ جگہ نہیں ہے، واپس گاڑی ادھر مت لے کر آؤ. آپ 21 روز سے ادھر ہیں، جو سامان آپ کے پاس پڑا ہے، تو اب جو کھانے پینے کا خرچ ہو رہا ہے ان دنوں میں جو ہوا ہے، جو مزید اب جب تک کھلتا نہیں ہے تو مزید خرچہ بھی ہوگا، تو آپ کو کیا وہ پیسے ملیں گے کہ نہیں؟ وہ آپ کا بس تاوان ہو رہا ہے اب؟ نہیں، ہمارا تاوان ہو رہا ہے، وہ پیسے نہیں ملے گا، نہیں ملتے ہیں. مال والا بھی نہیں دیتے، یہ دولت بھی، حکومت بھی نہیں دیتے ہم کو، وہ نہیں ملتا ہے سر جی. آپ اپنا نام بتائیں اور یہ بتائیں آپ کتنے دنوں سے یہاں پہ ہیں اور کس شہر سے کیا لے کر آئے ہیں؟ मेरा नाम हज़रत अली है और मैं टिक्सला से माल लोड किया, इधर आ गई. 20 दिन हो गई कि इधर खड़ा है और गेट पास सब कुछ गाड़ी का हो गई. गेट के सामने उधर मैं खड़ा था, उसने बोला था बस वापसी करो, बॉर्डर बंद हो गई. फिर इधर आ गई, इधर खड़ा हो गई, अभी तक कुछ नहीं है, इधर खड़ा है. और 20 दिन हो गई कि इधर खड़ा है, वो कोई तपोस भी नहीं करेगा कि ये तुम क्या करता है क्या नहीं करता है. बस इधर खड़ा है, बस जाएगा इधर रोटी के कुछ खाने की भी कोई चीज़ नहीं है, वो उधर लंडी कोतल में जाएगा, उधर लाएगा. फिर बस इधर खड़ा है तो वो बोलेगा नहीं, वो बोला था कि बस माल वाला से कॉल करो कि ये किस रकम कम करेगा, दिहाड़ी देगा नहीं देगा. वो बोलेगा नहीं हमारा नहीं, वो बॉर्डर का नुकसान है, वो इधर खड़ा किया तुमने. मैंने उसको बोला था कि मैं इधर खर्चा करता हूँ, मुझे इधर रिजेक्ट करो कि मैं जा रहा हूँ दूसरी बॉर्डर. वो बोला था कि नहीं इस तरह नहीं होता है, खर्च में किराया नहीं देता हूँ, ये मेरा तरफ से नुकसान नहीं है, ये बॉर्डर की नुकसान है. آپ یہ بتائیں، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ادھر افطاری کا کوئی آس پاس کوئی دکان نہیں ہے، بلکہ کئی کلومیٹر تک کوئی دکان نہیں ہے. آپ کھانے کے لیے جو لنڈی کوتل جاتے ہیں تو اس پہ آپ کا اضافی خرچ ہوتا ہے، وہ گاڑی بھی نہیں تو کس طرح جاتے ہیں لنڈی کوتل آپ لوگ؟ وہ ادھر ٹیکسی ہے، وہ 50 روپے 7 روپے سے ادھر کرایہ لے گا، بس جائے گا ادھر. اس طرف بھی کرایہ 100 روپے لے گا، بس واپس لائے گا. تو یہ آپ افطاری کے لیے جو لاتے ہیں، پھر سحری کس طرح کرتے ہیں کہ سحری کے لیے بھی ایک ہی دفعہ لے کر آتے ہیں؟ ادھر ادھر جائے گا، بس سامان لائے گا، ادھر کھانے کے لیے چیز ہے وہ پکائے گا پھر کھائے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ 20 روز سے ادھر ہیں، اس دوران فائرنگ بھی ہوتی رہی ہے، تو کیا آپ کی گاڑیوں کو یا کسی چیز کو نقصان پہنچا نہیں؟ آپ سیف سائڈ پہ ہیں؟ نہیں، میں سائڈ سے بھی کھڑا ہوں، اور دوسری گاڑی ہے اس کو بھی تھوڑا سی نقصان ہو گئی. اچھا، اور کوئی ڈرائیور ساتھی آپ کے زخمی ہوئے ہیں؟ نہیں زخمی نہیں ہے، وہ گاڑی کو تھوڑا سی نقصان ہے. اچھا جناب، آپ یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے، آپ کس شہر سے لائے ہیں، اور یہ جو چیزیں ہیں آپ کی، آپ دوسرا بارڈر کو کیوں نہیں اختیار کر؟ جیسے غلام خان لوگ چلے گئے ہیں بارڈر پہ، لوگ اور سبزیاں لے کے، آپ اپنی گاڑی اور کیوں نہیں لے کے آپ 20 دن سے ادھر کھڑے ہیں؟ زما نوم حاجي محمد دی او د پېښور نه راغلي یو. موږ د دلته ولاړ یو، د 22 ورځو نه دلته ولاړ یو. ډېر مشکلات دی، نه وټلې شته دی، نه هغه شته دی. موږ کله پیاده ځو لنډي کوتل بازار ته هغه دپاره، او دلته کوم مالونه الوګان چې موږ رابار کړي هغه هم ټول رانه خراب شو، شنه شو بیخي. اوس مال والا وایي چې که په غلام خان باندې تاسو لاړ شئ هلته هم ډېره زیاته خرچه کېږي. زموږ دلته چې 2 لکه 3 لکه روپۍ مصرف کېږي، په هغې لاره 6 لکه روپۍ مصرف کېږي.
او دلته هم ډیر بې حسابه ګاډي ولاړ دي، هغه موږ ته واره نه کوي. او د شپې د سهاري تکلیف دی راته، د ماښام هم ډیر زیات تکلیف دی. او مشکلات سوکتي کله پیاده ځو لنډي کوتل ته، کله څهي کله نه خو روژې نیسو. او همدا شانتي د افغانستان د سیټ نم 3.5 زره ګاډي ولاړ دي هلته په نوبت د همدې دپاره ولاړ دي. او دلته هم دي پاس هغه کې چې کم دی د لوړګي حمزه بابا شټاپ کې هلته هم ډېر زیات ګاډي ولاړ دي، 1200 ګاډي دلته ولاړ دي او ډېر مشکلاتو سره ټول دغه دي. تاسو چې دلته راغلي د دې ګاډو کې د کم شي نه دي، یو سیمټ د سریه د نور مختلف شي نه دي. دې کې چاولي دي، الوګان دي، سیمټ دي، خو چې څومره د انساني ضرورت دی دا ټول په دې کې شته دی. دلته یو ګاډي ولاړ دی چې زما کیمرامین تاسو ته هم ښیي چې دې کې د دې باندې غوښه او دا شي نه چاپ دي. نو دې کې غوښه ده که نه ده؟ غوښې هم شته، هګۍ هم شته، میان هم شته، چرګان هم شته، هر یو شی په دې کې شته، لامده مالونه هم پکې شته دی. او دې ته هم ډېر زیات نقصان دی. دا دې کې دا غوښه دا شي نه کبان دي، نو دا د 20 ورځو کې خراب شوي نه دي؟ دې ته یخچال لګول کېږي او ډېر زیات مصرف دی وخوړه، ټوله ورځ ورته یخچال ایسټاټي او پټرول ورچوي او هغه ایسټاټي او نه څوک موږ سره دا مصرف مني. زموږ دلته انلسۍ ته پیسې ورکړي، ګیټ پاسونه هم شوي دي. اوس چې واپس تاویږو د 50,000 روپو ډیزل وي یا نه جانه، دا ټول 1,00,000 روپۍ زموږ مصرف کېږي. اوس نه تاویدلی شو، نه موږ سره خرچې پاتې دي. بیخي هریان دریان یو دواړو ملکونو نه هم دا خواست دی چې دغه بارډر خلاص کړي او معامله خلاصه کړي او سره جنجال ختم کړي. जी नाजरीन, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, ये कह रहे हैं इधर इनके सारे मामलात तय हो चुके हैं, सब कुछ क्लियर हो चुका है और एन क्रॉसिंग के वक्त बॉर्डर बंद हो गया, जिसकी वजह से ये इधर 20 रोज़ से खड़े हैं, 21 रोज़ से खड़े हैं. इनका कहना ये है कि इनके पास जो जमा पूंजी थी, जो सफ़र के लिए अपने साथ लाए थे, वो ख़त्म हो चुकी है. अब इनके पास मज़ीद वो नहीं है और जो जितना नुकसान हो रहा है वो इनका है. जिसका माल लाए हैं वो इसका नहीं है. अगर ये ग़ुलाम ख़ान बॉर्डर के ज़रिए ये जो चीज़ें हैं मुंतकिल करते हैं अफ़गानिस्तान, तो इस पे इनको जो है तो मज़ीद 2 से 3 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा. जैसा कि इन्होंने कहा कि ये कंटेनर खड़ा है, इसमें गोश्त है, मुर्गियाँ हैं, मछली हैं, तो इसको महफूज बनाने के लिए इसमें फ्रीज़र है, तो उसके लिए भी जो डेली का जिनका है तो हज़ारों रुपए का फ्यूल लग रहा है. इन्होंने हुकूमत से यही मुतालबा किया, दोनों जानिब की दोनों हुकूमतों से यही मुतालबा किया है कि इस मामले को जल्द अज जल्द हल किया जाए और बॉर्डर के दोनों जानिब जो लोग परेशानी का शिकार हैं उनको इस मुश्किल से निजात दी जाए.